د خورېدو سبب لومړنی کوم یو دی وي ښځه دیندار او دین پکې وي په ټوله دنیا کې د دین د خورېدو سبب ذریعه ده او دویم نمبر په ټوله دنیا کې د دین د خورېدو سبب دا مال دی مال چې کله په صحیح طریقې سره په دین باندې لګي په مدرسو لګي په علماو لګي په جماعتونو لګي په دغه صحیح مال باندې د دې مال په صحیح استعمال باندې په پوره دنیا کې الله جل جلاله دین خوري د صحابه کرامو د زنانه په دین باندې وي او د هغې چې مالونه د الله په دین باندې ولګېدل او داسې ولګېدل د الله په دین باندې چې د هغې نظیر او مثال نشته صحابه کرامو کې یو صحابي راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته عرض کړي یا رسول الله زما ته چې دی نو یو ډېر لوی تکلیف دی او مسلې له راغلې پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس وکړ څه مسله ده ورته یا رسول الله ما سره خوا کې یو کور دی او د هغه چې دی نو منافقه د هغه په کور کې کجوره ده د هغې څانګې زمونږ کور ته راغلي او د هغې کجورې زمونږ په کور کې کله ناکله راغورځېږي نو زما بچي زمونږ غربت دی زمونږ بچي ورمنډه کې هغه کجورې راولي په خولې کې وي هغه ګاونډي په دیوال روخېږي او چې څه وله په خولې ورځي هغه مونږ ته ووایي نو یا رسول الله یو ډېره لویه مسله ده دلته د بچو لوږې پریشانه کړي وو هلته د جګړو نه پریشان یو څه وکړمه یا رسول الله حضور پاک علیه السلام دا کس راوغوښته ورته یې ویې لکه دا یوه کجورې اونه ماله راکې وي دا یوه کجوره اونه ماله راکړه زه به درله په جنت کې د کجورې یوه اونه درکړم وي هغه ورته وایي چې یا رسول الله نه مې ده پکار او منافق و نه مې ده پکار وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په دغه وخت کې ابو دحداح رضی الله عنه ولاړو صحابي وي ګوره په یوه خبره ده او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې نه وتلې ده خو د یو په ایمان کې ترقي راولي او د بل په کفر کې ترقي راولي ولې په زړه کې انابت نشته د ده په زړه کې انابت نشته دی نورم برباد شو د ده په زړه کې مینه او محبت او انابت دی نو ده ته الله څومره لوی ترقي ورکړه وي په دغه وخت کې ابو دحداح رضی الله عنه عرض وکړ یا رسول الله د جنت زما لپاره هم دی او دا اونه زما لپاره هم ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل او ورته یې ویې ښځه نو هغه منافق ته یې ویې راشه دی خوا ځان سره یې اخوا بوته ورته تا ته پته شته زما خو هغه باغ دی وي او وي په هغې کې 700 د کجورو اونې دي څونه 700 د کجورو اونې دي پکې نو هغه 700 د کجورو اونې به درله درکړم او دا یوه اونه ماله راکړه بیا هغه ورته وایي چې واده کړه دا خو اسانه دا خو داسې سودا ده چې دا خو هر یو کس تیار دی په کار خو دا وه چې 700 راله راکړه او دا یوه چې دی نو درله درکوم هغه ورته وایي 700 درله درکوم او دا یوه کجوره اونه راله راکړه ورته یې وایي ټیک ده چې داسې لږ مخکې راغی د ابو دحداح رضی الله عنه ورته بیا داسې لږ په نیولې شو ورته یې ویې لکه د سودا نه خو به اوړې نه هغه ورته زه به نه وړم خو ته به ونړې چېرته ته راله 700 د کجورو اونې راکړې ورته یې بېغمه شه راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورته یا رسول الله ستاسو خبره په خپله خبره ده وي او ورته یې یا رسول الله هغه د کجورې اونه ما د هغه نه واغسته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ډېر حیرانتیا سره وایي ما یې نه راکړله تا دې څنګه واغسته ورته یا رسول الله ما ول خپل ټول باغ ورکړ خو د جنت ته یوه د کجورې اونۍ هغه تا واده کړې وه د هغې د اخیستلو دپاره مې دغه سودا وکړه وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام سر ښکته کړ او بیا یې ورته وفرمیل ابو دحداحه تا ډېره لویه سودا وکړه نو الله هم خپله سودا لږه شانتې زیاته کړه وي اسینګه وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل کم من غدق رداها والف فیاها لابد داحداها پیغمبر علیه السلام فرمایي وي زه ایدمه چې په جنت کې په زرګونو اونې الله د ابو دحداح دپاره ولګولې او بهترین محلات الله پاک ابو دحداح رضی الله عنه له ورکړل داسې صحابه کرام مال یې د الله په دین باندې دا د مال د لګولو ځای دی او د الله په منشا باندې مال لګول د محمد رسول الله په طریقه باندې مال لګول کامیابي خو همدغه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره څوک داسې دي چې الله له قرض ورکړي څوک داسې دي الله له قرض ورکړي ما تاسو ته وایي دوه قسم خلک یو قسم خلک داسې چې د هغوی په هغې خبره باندې اسفل السافلین ځای کېږي او بل قسم خلک داسې چې د هغوی په دغې خبره باندې اعلی علیګینو ته رسي په دغه وخت کې چې کله دا آیت نازل شو څوک داسې دي چې الله له قرض ورکړي الله د هغې دوچند او درې چند او بغیر حساب وله الله ورکړي په دغه وخت کې منافقان ناست وو د منافقانو یو بل ته سنګلې ورکړې ورته یې وګورو د مسلمانانو رب موږ ته محتاج شو غریب شو نو اوس زموږ نه غواړي قرض موږ ورته وایي چې زموږ ومنئ خو زموږ نه مني نو زموږ یې نه منل نو اوس موږ ته محتاج شو که نه شو په دغه وخت کې ابو دحداح رضی الله عنه ناست و ورته یا رسول الله زه چې دی نو تیار یم الله د قرض ورکولو دپاره د الله په دین باندې لګولو ته زه تیار یم ورته یې څه به ورکړي یا رسول الله 2 باغونه دي یو بره یو لاندې دواړه باغونه د الله په نوم باندې صدقه
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایله ابو دحداح خیر دی یو د ځان ته پرېږده او یو الله له ورکړه. ورته یې ښځه یا رسول الله کوم چې د 1200 کجورو والا باغ دی بهترین باغ دی پیغمبر علیه السلام هم دلته راته اوبه به یې څښلې آرام به یې کو کجورو به یې خوړلې. یا رسول الله هغه باغ بهترین باغ مونږ به جوړه اوښلېږي وي لکه بزه دا د الله په نامه او چې کومې پیسې زموږ نه زیاتې شي نو هغه چې دی نو مدرسې او جومات ته ورولېږي. او مخکې ورځو کې یو کس راغی یو مولوي صاحب و زما ملګری و یاره زه جومات کې ناست وم یو ماشوم راغی او سقا کوټ ورسره و وي ما ورته چې هلکه داسې دي وي راته وایي چې دا مې بابا مړ شوی دی نو مور مې راته وایي چې دا کور کې ځوړند دي نو شپې دې مونږ یېرېږو نو دا کور دا د استاد جي له ورکړه جومات کې نو زه ورته په خندا شوم وایي ما ورته چې بچی هغه پلار چې د کوم اکسلای پرېښی و هغې کې نه یېرېږي هغه راله راوله که نه په اکسلای کې خو سهار غرمه ماښام ګرځې په هغې کې خو چېرته مو نه یېرېږي نه ته ورځې یېرېږي نه ته د شپې یېرېږي خو د پلار د کوټ نه دې یېرېږي. اوس دا کوټ زیاتې شو هغه چې دی نو مولوي صاحب له راوړو هغوی به چې د کوم اعلی شي هغه به د الله په نوم باندې ورکوو داسې خلک وو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغې څه وی یا رسول الله زه ورکولو تیار یم هغه چې کوم اعلی بهترین باغ دی هغه ورکوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل ډېره ښه ده وي دا صحابي راغی او چې څنګه راورسېد خپل باغ ته وي د خپل باغ کې د دیوال نه بهر ولاړ دی او وي ښځې ته یې آواز وکړ یا ام الدحداح ای د دحداح مورې روزه او سره د خپلو بچو ورته وی ابو دحداح ولې خیر شه ورته دا باغ خو مونږ الله رسول له ورکړ د الله په نوم باندې صدقه کړ نن سبا خاوند صدقه وکړه او ښځې ته یې وویل ورته تا د خدای داسې داسې کي کور کې زمونږ درک نه لګي او ته صدقې کوې او تا چې دی نو د پلانکې شي د الله په نوم ورکړه ما نه خو تپوس وکړه که نه هغه ګوره زوی ته یې ضرورت و د کپړو ضرورت و د دې شي ضرورت و هغې څه وویل وی چې د ښځې کله واورېدل وی یکدم یې د بچو په خولو کې ګوتې ورکړې او د هغې په خولې کې چې کومې کجورې وې هغې هم تبار راوویستې. نو یو دغه ځای کې دې تپوس وکړه ورته دا ته ولې روباسې وی دا د دې لپاره چې دا باغ زما خاوند الله له ورکړی دی او په دې وخت کې هم زما بچي له دې نه کجورې خوري نو الله چېرته خفه نه شي الله چېرته ناراضه نه شي هسې نه زموږ دا صدقه چېرته مردوده نه شي. او بیا چې کله ښځې راووته وی ښځې خپل خاوند ته وی بخن بخن او ماشاءالله مبارک شه مبارک شه تا خو ډېره بهترینه سودا وکړه تا خو ډېره د ګټې سودا وکړه تا خو ډېره د عقلمندۍ او ډېر د برکت سودا وکړه چې جنت ته واغسته د الله په نوم باندې ورکړه وکړه. عزتمند اوس هغه مال چې کله د الله په دین باندې ولګي قسم په الله په دغه مال کې الله برکت اچوي د الله وعده ده ما انفقتم من شیء فهو یخلفه تاسو چې کوم مال د الله په دین باندې او دغه صدقه کوي او لګوي الله وي زه به د دې بدل درکوم زه به د دې په بدل کې نور مال درکوم دله او ډېر بدل درکوم. اوس دا د الله وعده ده نو الله چېرته دروغ وایي او الله چېرته وعده خلافي کړې ده نه شي انسان کولی شي الله کې خدا خبره د سره شته دی نه ان الله لا یخلف الميعاد. انسان کم انسان وی هغه وایي چې زما په مال کې الله برکت واچوي وی دې مال د الله په دین باندې ولګي په دې مدرسو باندې او په دې دا کومې خرچې چې کېږي په دې باندې خپل ځان نه خپل مال استعمال کړي قسم دې دغه مال قیمتي شو او دا خپل ځان په دې خدمت کې ولګي قسم دې دا جان قیمتي شو او دا بچی دې مدرسو کې داخل کی قسم دې دغه بچی قیمتي شو یعنی د دین نه بهر بچی والله ضایع شو او برباد شي تباه شي د دین نه لرې بیا دغه په اسلام آباد کې راغونډ شي میرا جسم او میری مرضي بیا د دین نه لرې خلک هم دغه نارې وایي او د دین ته نږدې مجلسونه الحمدلله دا تاسو ناست دي دا د دې مدرسې برکت دی دا د مولانا حیدر علي صاحب د دې خدمت او د دې منډې تړلې برکت دی چې الحمدلله دا ټوله مجموعه د سړو او د زنانو دا راغونډه شوې ده او د الله د دین په مجلس کې ناست دي او خبرې اوري او ایماني ترقي کېږي دا خو د دې مجلس برکت دی. اوس که دا مجلس او دا مدرسه او دا خدمت او دا محنت نه وي اوس په موته کوم ځای کې او دا زنانه به کوم ځای کې وي او دا د الله د دین دا خبرې دا به کوم ځای کې وي دا خو د هغې دپاره یو باعث دا مدرسه وګرځېده او دا خدمت وګرځېده او دا یو سوچ او فکر وګرځېده. اوس په دې کې کم ملګري منډه تړله واله دي خدمت واله دي او خپل ذهن او سوچ او مال او جان لګولو واله دي قسم په الله په هغې کې د دوی پوره حصه ده او قسم په الله په دنیا کې پته نه لګي. ګورې په دنیا کې خدا پته لګي هلکه انویسټمنټ وکړه بېګا ما ته یو کس رنګ وکړو یار یو نوی کار راوتی دی ما ته یې څه ستا په اکاونټ کې به ډالرې وي او ستا په اکاونټ کې به ریالونه وي او ته به چې دی نو په نیټ باندې سټاک ایکسچینج په شان دی ډالر خیږي او کوزیږي نو ته به اخلې
او خرڅې به اخلي به او خرڅې به او کته ته پته لګي چې دا هاي لیول باندې روان دي خرڅې کا ریټ د لزیاتو کا ګټه دی وکړه او چې څنګه د ګټو کې ډایرکټ پر دا ګټه دغه ته ترانسفر کیږي ستا اکاونټ ته نو هسې سوچ مې کوم دا خلک څونه په منډه تړل کېږي خو د دنیا سوچ هلکه یو دی نو چې دوه شي او چې دوه دی نو څلور شي او یو دوکان دی نو چې درې شي او یو کور دی نو چې پنځه شي خو چا هم دا سوچونه وکړه چې یاره جنت په جوړول غواړي قبر په جوړول غواړي الله او رسول ته ځان نږدې کول غواړي او یو داسې انویسټمنټ چې په هغې کې قرآن کې الله فرمایي وتجارة لن تبور داسې تجارت ته تو نه ښیم چې په هغې کې د سره تاوان شته دی نه په دې کې خو کله ګټه او کله تاوان نو کم ګټه کم تجارت دی دا د الله د دین تجارت دی چا چې د الله په دین باندې په مدرسه باندې په علماو باندې او په جماعتونو باندې د دین په محنتونو باندې او چا چې د طالبانو د کتابونو دپاره څه قسمه چې دی نو امداد او د الله په دین باندې ولګولې قسم دی دا داسې تجارت دی دا داسې انویسټمنټ دی چې قسم په الله په دې کې تاوان نشته دا زه نه وایم دا څوک وایي دا الله وایي او دا د محمد رسول الله په خولې باندې دا مونږ ته را رسېدلي دي صلی الله علیه وسلم عزتمند اوس دغه دین دا زما په زندګۍ کې راشي د پوره عالم انسانیت په زندګۍ کې راشي د هغې لپاره محنت دی کوشش دی خواري ده د دې مدرسو منډې تړلې دا مدرسې باقي پاتې شي د هغې لپاره به زما ستا منډه زما ستا اخلاص دا به الله جل جلاله بنیاد کې اچي او دوه خبرې داسې دي وی چې هغه په ټوله دنیا کې د بېدینۍ د خورېدو سبب هم دی وی هغه دا لومړنۍ ده مال بې ځایه لګېدل ته وګوره کوم ځای کې شراب خوري کېږي کوم ځای کې زناګانې کېږي کوم ځای کې چې دی نو دا نورې نافرمانۍ او بدعملۍ کېږي بنیادي وجه څه ده مال په غلط ځای کې لګي بېدینۍ سبب او ذریعه ده او دویم نمبر زنانه بېدینه شي وي په ټوله دنیا کې د بېدینۍ سبب دی د بېدینۍ ذریعه ده وګوره په اسلام آباد کې ټول اخبارونه ډکه او ټوله میډیا ډکه د څه د وجې نه یوه زنانه چې دی نو خرابه شوه د هغې د وجې نه ټول نظام ګډوډ شي او چې کله ټیک شي د پوره عالم نظام به الله ټیک کوي د دې د وجې نه عزتمندو داسې مدرسې دا د الله انعام دی د الله احسان دی په دې باندې شکر وباسو قسم دی د زړه نه ووایو شکر الحمدلله الله به دا نعمت په دې شکر سره زیاتوي او دوه رکعته صلات شکرانه وکړو چې الله ستا کرم دی چې په داسې علاقه کې تا موږ داسې بهترین علما راکړي دي او داسې بهترین مدرسین او معلمین او معلمات ترې راکړي دي چې خلک به په هغه وخت کې د یو حدیث دپاره به د مدینې منورې نه یمن او شام ته تلله او هلته به لا وړل او ستړې ستومانه حدیث پې واورېد او واپس پر روان شو د یو حدیث دپاره او اوس الحمدلله زموږ په محله او په کلي کې قرآن او حدیث او علم بیانېږي اوس زده کولو والا پکار دي چې کم کسان داسې چې هغې کې تله وي هغې راشي دا زده کړي خپلو بچو ته خپل بچي راولېږي خپل کشران راولېږي او بیا دغه خبرې په پوره عالم کې الله خوري کړي د هغې لپاره د الله نه دعاګانې او په زړه کې یو نیت او همت او عزم انشاءالله د زموږ د استازو په دې عزم او په نیت او په اراده باندې په پوره عالم کې به انشاءالله د دې هواګانې الله خوري په دې شتو ټولو خبرو دی الله جل جلاله موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي دا کوم ختمونه د ناظرې او دغسې چې دی نو ورسره د ترجمې او دا کوم ماشومان یې ماشاءالله فارغې شوي دي فاضل دي الله جل جلاله دې دا ټول د دوی دا محنتونه دا علمونه دا قرآن دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او د دې علاقه کې پوره عالم کې د الله د دین د خورېدو سبب او ذریعې په طور باندې الله دوی استعمالي الله جل شانه د عمل کولو توفیق راکړي.